السلام علیکم. میګي ته چې خدای په کار شي نو وزري ورکړي. دا یو نیم سړی که نوې نوې نه کوي نو زړی به څوک یاد ساتي. زموږ د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هماغه کار وکړ. هغه یو سړي چې په کلي کې ځان مشهورول غوښتلو جومات ته لاړو یو کارنامه یې کړې. ښاغلي د کالاباغ ډیم په حق کې بیان ورکړی دی، یو ښکارن جارن خبره کړې ده. یو پښتون په حیثیت باندې خو دویمه خبره ماته کول پکار نه دي او نیغ په نیغه د کالاباغ ډیم مخالفت پکار دی، ځکه چې زما صوبه چې ده یو وړه صوبه ده، چېرته چې معدنیات دي، ځنګلات دي، قدرتي وسایل دي، نو هغلته دهشتګردي او هغلته نورې کیسې دي. او کومه لږه شانتې میداني علاقه چې پاتې ده، څه ته چې پېښور ویلي وي، چې پکې پېښور دی، چارسده، مردان، صوابۍ او نوښار، نو هغه به راته په کالاباغ ډیم باندې یو جیل او تالاب کې بدل کړي. د ورسک ډیم جوړ شو زمونږ په جایداد، زمونږ په ځمکو باندې. اوس د هغې چې څومره نقصانات راغلي دي زمونږ په زمیندارو کې، په سیمو تور کې، د مردان سکارپ د وجې نه څه حده پورې هغه پټي بچي وو. مردان سکارپ په خپل عمر پوره کړی دی او څوک شته نه چې تپوس یې وکړو دغه سکارپ دغه منصوبه تازه کړي. د توربېلې متاثرین چې دي هغه لا تر ننه پورې کمپنسیټ شوي نه دي. نو د هغې د پاسه که کالاباغ ډیم جوړیږي چې د هغې بیک فلو چې دا هغه ما پېښور ویلي غونډه ډوبوي او په هغې باندې د سند د صوبې د ټولو نه غټ اعتراض دی او د بلوچستان هم اعتراض دی. د سند اعتراض دا دی چې ما ته به اوبه نه راځي او بلوچستان دا ویلي د اوبو په ژبه کې چې زه خو پټیل یم، پلکی یم، په آخر سر کې ما ته به څه پاتې کېږي. نو دا خو د یو پښتون په حیثیت باندې خو نیغه نیغه دا خبره ده چې کالاباغ ډیم نشي جوړولی او نه به جوړېږي. افسوس سړي ته په دې وشي چې 14 کاله نه دا درېیم مسلسل حکومت دی د پاکستان تحریک انصاف، دا پښتنو ولا په ایډ باندې ووټ ورکوه، ورسره ولاړ دي په هره درنه کې، په هر محاذ باندې ټول پاکستان کې، پنجاب یا بل ځای یا بل ځای، سند او پنجاب کراچۍ کې څوک روزي همدا پښتانه دي. نو پښتنو له اوس دا انعام ورکوي چې د کالاباغ ډیم. خو زه چونکې یو روښانفکره سړی یم، نو زه به د پښتون په حیثیت نه د یو پاکستاني په حیثیت باندې په کالاباغ ډیم او د هغې په نقصاناتو خبره وکړم او پالیسي سازو ته او حکومت ته به ځینې داسې مشورې ورکړم چې هغه به وسیع تر مفاد کې د ملک وکړم. که موږ ته د اوبو ذخیره کول وي، که موږ ته بجلی جوړول وي، بنجر شال پټي آبادول وي، خلکو ته روزګار ورکول وي، د هغې دپاره نورې لارې شته. ولې کالاباغ؟ راځم او خپله خبره زه بخښنه غواړم، وینا به د دلته نه کوم، نو کله به تاسو ته ګورم، کله به دلته ګورم. عالمي طور بین الاقوامي طور د یو فرد دپاره چې د اوبو کومه پیمانه مقرر شوې ده هغه 1000 مکعب میټر، 1000 مکعب میټر چې دی نو د یو انسان د اوبو ضرورت دی او په پاکستان کې د یو سړي په سر باندې راځي 8,500 مکعب میټر اوبه. ظاهره ده 1000 مکعب میټر چې دی یو عالمي پیمانه ده او موږ سره راځي 8,500. نو موږ سره د مخکې نه د اوبو ډېر لوی قات دی. دې خو دویمه خبره شته. اوس د دې قات دپاره موږ څه کولی شو؟ موږ سره دوه خبرې دي چې غټ ډیمونه جوړ کړو او واړه ډیمونه جوړ کړو. موږ به لږ وضاحت وکړو د غټ او د وړو ډیمونو موازنه به وکړو د هغې د ګټې د تاوان. غټ ډیم چې دی نو په دنیا کې ناکامه شوي دي، دنیا کې غټ ډیمونه جوړول چې دي هغه بند کړي شوي دي. وجه دا ده چې په غټ ډیم باندې چې 30 کارم کوي نو د 1500 نه واله د 20 کالو پورې وخت لګي، پیسې په ډېرې زیاتې لګي. دا غټ ډیم عمر کم وي، په هغې کې هغه شګه او د هغې هغه کیپیسټي چې ده هغه وخت سره کمیږي او ماحولیاتي تبدیلی د هغې د وجې نه یا ماحولیاتي نقصان د هغې د وجې نه ډېر زیات. واړه ډیمونه
په کم وخت کې جوړیږي، په کمه خرچه کې جوړیږي، ماحول دوسته ډیمونه وي، ماحولیاتو ته هیڅ نقصان نه وي، ماحولیاتو ته فایده وي. مقامی معیشت، صنعت، تجارت او زراعت چې دی په مخکې لاړ شي، د روزګار ډېره موقع په لاس راشي خلکو ته، او په هره علاقه کې په وړو وړو ډیمونو باندې د هغه ځای خلک مقامي په روزګار شي، د هغې په ژوند کې یو بدلون راشي. او دا بله فایده یې دا ده چې د هغې د وجې نه څوک کډوال کېږي نه، چاته تګ نه وي. بله قدرتي طور ورکوټ ډیم چې دی نو هغه اوبه ریچارج کوي، یعنې د واټر ټیبل چې دی د کوم اوبه چې دي په ځمکه کې د هغې هغه چې کوم لیول دی ټیبل دی هغه وروسته ورځ لاندې روان دی، نو واړه ډیمونه ریچارج کوي د هغه اوبو هغه ټیبل چې دی هغه راوچتوي. هغې سره زراعت هم ښه کېږي او هغې سره ماحولیات چې دی نو هم ښه کېږي. وړو ډیمونو سره لکه مثال طور په کرک کې جوړ شو، مثال خبره کوم، په کرک کې جوړ شو، نو د کرک چې څومره د بجلی ضرورت دی د هغه نه بجلی کمه جوړېږي ورکوټ ډیم کې د غټ ډیم په نسبت، خو د کرک چې کم ضرورت دی نو هغه بجلی چې ده هغه پیدا کېږي، د کرک د استعمال نه سیوا کېږي، نور ملک ته ورکړل کېدی شي او بجلی بیخي ارزانه شي چې هغې سره صنعت، تجارت، روزګارونه راټول شي روان. دویمه دا ده چې د کرک مقامي خلک چې دی نو په روزګار شي. دویم دا ده درېیمه چې د کرک دغه خپلې شاړې شګلنې ځمکې د اوبو لاندې راشي او دا بیخي سونه شي، سره درده دې ځمکو نه جوړ شي. دغې سره تړلې مختلف روزګارونه خو په خپل ځای، سیلګري په خپل ځای، خو آبي حیات چې دی یعنې اوبو سره متعلق داسې میوه دانه ده، داسې سبزي ده، داسې اجناس دي او د هغې نه علاوه مایع دی، ماهي پروري چې ورته وایي. نو د مایع په ذریعه باندې د خوراک قلت چې دی نو هغه ختم شي. په اوبو نه چې کوم نور خوراکي مواد د میوې دانې په شکل کې حاصلېږي نو هغه د خوراک ضرورتونه پوره کوي. دغه ځمکې چې د کر لاندې راشي نو هغه د خوراک ضرورتونه پوره کوي او دغه بجلی چې بېسیاره شي نو دغې زرعي اجناس ته موږ په ساینسي ژبه کې وایو چې دا ویلو ایډډ پروډکټ شي، روجه ده یا دال دی یا چړه ده، نو په کارخانه کې چې بجلی وي نو د یو عمل نه تېرې شي او د هغه په ایکسپورټ کې د هغې ایکسپورټ چې دی نو هغه زرعي مبادله راوړي. دا د ورکوټي ډیم چې دی نو ډېرې زیاتې پیدې دي. اوس په غټ ډیم کې بجلی زیاته پیدا کېږي، دې کې شک نشته، اوبه هم زیات سټوریج کېږي، په دې کې هم شک نشته، خو یو ډېر وسیع علاقه چې ده هغه د سیمو تور ښکار شي. په هغې کې ماهي پروري، آبي حیات او د هغې هغه نوره استفاده هغه شانتي نه کېږي. خلک کډوال شي او د مقامي نوکرو په ځای محسوس خلکو ته چې دی نو نوکری ورکړي شي. بیا زموږ اصل کې چې زموږ د یا د 1990 یا د 1991 په دې دوه کالو کې زموږ یو نیشنل واټر ریکارډ چې دی د صوبو ترمنځ د اوبو د تقسیم چې کومه زموږ معاهده د سمجوته ده په هغې عمل نه کېږي. صوبې یېرېدلې دي که په هغې عمل وشو نو هم به دا دونه خدشات نه وي. بیا د ریشون چترال نه واله د ریشن د آخري لکۍ پورې 1500 پوینټس داسې د هغې نشاندهي شوې ده چې په هغې کې واړه ډیمونه جوړېدی شي. 1500 واړه ډیمونه چې دي هغه جوړېدی شي. نو سوچ وکړئ چې د ریشون چترال نه تر د کراچۍ پورې په دې انډس باندې ځای په ځای 1500 ډیمونه جوړ شي. نو د بیلابیلو ځایونو سیلابي اوبه چې دی نو په وړو وړو ډیمونو کې هغه هم ایسارېږي. بل دا سیکیورټي یو خبره ده، که په غټ ډیم کې خدای مکړه حادثه وشي، ډیم وشلېږي، هندوستان سره جنګ شي یا بله مسله شي، دهشتګردي وشي یا د یو ملک سره د جنګ په نتیجه کې په هغې بمبینګ وشي، نو څونه اوبه چې به خلاصېږي نو هغه د 2 ګېټو دپاره ټولې پاکستان چې په سیلاب یوسي نو ډېر دی. یعنې ستا هغه ټول زراعت، معیشت
انرژي پاور هغه ټول شي چې دغه یو ډیم سره به کېږي او دا خواره واره 1500 ډیمه چې نو که په دې کې لس تباه شي که شل تباه شي خدای مکه نو ستا هغه کلیکټیو نقصان نه کېږي بل خبره دا ده چې دا کم سیلاب راغلی دی نو دا خبره کېږي چې دا سیند ته د اوبه بیا په کالاباغ اعتراض د سیند دا دی چې دلته اوبه سټور کې نو زمونږ سمندر ته به اوبه چې دی ډلټا چې ورته وایي نو هغه به بیا کمې شي دی او چې سمندر ته اوبه نه وي نو د سمندر هغه اوبه به واپس دریای سیند ته راځي هغې سره به د سیند ټولې ځمکې چې دي ټول وطن به بنجر شي او بلوچستان وایي چې ماته به اوبه کمې شي او پښتونخوا وایي چې زه به په تالاب او په جیل کې بدل شم نو که بیا هم کالاباغ ډیم یا باشه یا داسې نور ډیمونه جوړ کړي نو دا کمې اوبه چې راغلې نو دا اوبه په دغه ډیمونو کې هم نه ایسارېږي دا زمونږ ناقص پالیسۍ دي په ټوله دنیا کې بیا زمونږ په خطه کې بیا خاص کر په پاکستان کې افغانستان کې پاکستان کې سریلانکا بنگال نیپال هندوستان دا ټول هغه دي تاسو وګورئ چې یو بې خرته اوبه چې دي هغه په هندوستان کې دي هندوستان نه چې کوم اوبه راځي د دښمنۍ په بنیاد نه راځي هلته خپله بندونه شتېږي هلته خپله سیلابونه دي نو دا د ماحولیاتي چې کومه تبدیلي راغلې ده اوس چې واړه ډیمونه راشي نو دې سره د اوبو لیول چې بره شي نو لازما او ستا د وطن اونه بوټې خپله اونه غنه بوټې زمینداره میوه دانه فصل هغه چې دلته را پیدا شي زرغون شي وټو کېږي نو ستا ماحولیات په خپله باندې هغه په کنټرول کې راځي بل د دې اوبو ټول زور یو ځای تاره نه شي د هر ځای اوبه د هغه ځای وړو وړو ډیمونو کې راګیري شي او د ضرورت په وخت چې کوم ځای نه غواړي نو ډیم خلاصولی شي نو بله په دې کې یو غټه خبره دا ده چې د څښلو اوبه په دنیا کې د کوم د کوی اوبه چې دي نو دې ته د بیوقوف اوبه وایي ساینس وایي چې د 80 فوټه نه لاندې لاړ شي نو دا اوبه زهر دي هسې ساینس دا وایي چې موږ کوم یو ګیلاس اوبه څښو نو دا 10 لکه کاله زړې وي چې کوم بارانونو شو لاندې ځي دا 10 لکه کاله دغه یو ګیلاس جوړ دی د اوبه چې لاندې ځي نو دا ځان سره هیوي میټل وي هغه څه تاسو ته وایم دغه هیوي میټل د کینسر د کارډیو ویسکولر ډیزیزز د جوړونو د درد څومره امراض چې نن په پاکستان کې د ګردو هغه د دې اوبو نه دي زمونږ دلته عام ځایونو کې د 1500 او د 2000 او د 2500 فوټو پورې په حیات آباد او په پېښور کې د اوبو ټیبل لاندې لاړ دي او 80 فوټه لاندې چې نو دا غیر محفوظ دي نو په دنیا کې دې ته بلو ګراوند وایي سرفیس په دنیا کې د دریاب اوبه څښل کېږي او د باران دپاره ډیمونه ډنډونه جوړي یا د کوټو پچتونه یا دغه دریاب دا واړه ډیمونه چې جوړ شي نو په دې اوبو کې هېڅ قسمه هیوي میټل نه دي دا د صحت دپاره بهترین اوبه دي په دې کې صرف بیکټیریا وي چې هغه د کلورین یو ګولۍ سره یا یخېدو سره هغه کېږي نو د دغه ځای نه د دې ډیمونو نه چې پمپینګ وشي او د اوبه لاړې شي او صرف د دې یو فلټریشن پلانټ لګېدلی وي ټریټمنټ وشي او دا کورونو ته سپلای کېږي نو د ضرورت نه زیاتې اوبه موږ ته میلاویږي او زمونږ د روایتي چې کوم موږ پمپینګ کوو د کویانو نه وباسو نو د حکومت په هغې 80% خرچ کمیږي یعنې 100 روپۍ چې لګي نو زمونږ باید 10 روپۍ لګي 80 روپۍ به بچ شي په هغه پمپینګ او په ټول نظام او خالص اوبه چې دي نو هغه به هر چا ته رسي په دې باندې چې کوم د ورلډ کمیشن آن ډیمز WCD ورته په 2000 کې د هغې چې کوم ریکمنډیشنز راغلي دي دا هغه دي چې ما تاسو ته بیان کړ چې کومې زه خبرې تاسو سره دا وخت کومه نو دا زه د دغې په دنیا کې چې کوم ریسرچ شوی دی تحقیق شوی دی او بیا ورلډ کمیشن آن ډیمز باندې چې کوم فیزیبیلیټیز راغلي دي ساینسي تحقیق شوی دی نو دا د هغې په نتیجه کې زه تاسو ته دا خبرې کوم واړه ډیمونه د 2 نه واله 4 کاله پورې جوړېږي هغه ډیمونه 15 نه واله 16 پورې جوړېږي ورکوټ ډیم نه د 0.5 نه واخله تر 15 میگا واټه پورې ورکوټ ډیم 15 میگا واټه پورې بجلی جوړوي او 15 میگا واټ ډېره لویه بجلی ده بیا څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دغه کې د ماهي پروری یا د ماهي پالنه چې ده
هغه پکې په ډېر مؤثر او ښه انداز باندې کېږي او په هغې کې یو ویرایټي ده د څښلو صفا اوبه میلاویږي چې په هغې کې هیوي میټلز چې دی هغه پکې نه وي او د ځمکې دننه چې کوم اوبه وي نو په هغې کې هیوي میټلز وي هغه د هیوي میټلز سره آلوده شوي وي په دې د دنیا جهان چې دی نو سټډیز راغلي دي د پنجاب او سند کې هم چې د کویانو د دغې اوبو چې کوم ریزلټس په مختلفو لیبارټرو کې پاکستان کې دننه هم راغلي دي زیر زمین چې ورته وي نو دی کې ارسینک راځي فلورایډ راځي زنک راځي او په دې کې نور هیوي میټلز راځي چې په دې کې دا نیغ په نیغه په نروس سیستم کې انټرپشن راولي د ډیر زیات زمونږ د نروس اعصابي بیماری چې د هغې دا وجه ده دا زهریلا مواد چې د کینسر ګردې جوړونه بیا دغه هم تاسو ته ما خبره وکړه چې د څښلو د اوبو دغه ټریټمنټ هغه زموږ دغه پریشر کاسټ زراعت معیشت مقامي روزګارونه په خوراک کې خود کفالت ایکسپورټ کې سیوا کېدل زمونږ زمیندارو ته کروندګرو ته نیغ په نیغه پیدا او ورسره پیرلل مختلف په چین کې واړه واړه چې دی نو کاروبارونه ښه اوس د وړو ډیمونو خبره څه نوې نه ده اوس به راشو د دنیا نه یو څو مثالونه ترکي په کال 1970 کې 1970 کې په وړو ډیمونو شروع کړو تر دې دمه ترکي 8000 واړه او درمیانه لږ واړه بیا درې کچ واړه درمیانه او د هغې نه واړه د 8000 ډیمونه جوړ کړو د هغې په وجه په ترکي کې زرعي انقلاب راغېږي اګریکلچر ریولوشن چین چې دی نو چین سره 80000 واړه ډیمونه دي چې هغه د اوبخر کې د کروندې دپاره په اوبخر کې او بیا په مقامي سطح باندې د بجلی په پیداوار کې خودکفیل کړی دی ایران کې چې کوم بنجرې ځمکې وې کومې شړې وې دشتې وې هغلته په زرګونو واړه ډیمونه جوړ شو هغې خپلې دشتې لکه د کرک او د بنو د ډي خان او د چولستان شانتې هغه چې دی نو هغه د اوبو لاندې راوستې هغې ته بجلي هم راځي زراعت هم راځي او هغلته ژوند په یو نوي رنګ کې دی څنګه چې تاسو ته مو وویل چې کوم سروې په پاکستان کې شوې ده نو د 500 وړو ډیمونو موږ سره ګنجایش دی سیکیورټي په حواله باندې هم چې دی هغه وی ټول هغې په یو ټوکرۍ کې ښودل نه پکار ما سره یو غټ ډیم راغی نو خدای مه قسم کیدی شي ما سره چېرته یو ډیم یو تور بیلاو مثال کالاباغ او یا چېرته ما سره 500 نو د سیکیورټي په نقطه نظر پاکستان دشمنانو کې ګیر دی دا هم چې دی نو ډېره زیاته ضروري خبره ده ټولو نه زیاته ضروري خبره دا ده چې چونکې دې نه ریچارجنګ کېږي د واټر ټیبل د هغې سره زمونږ ماحولیات چې دی نه هغه خپل په خپله باندې په قابو کې راځي نو جناب ډیمونه پکار دي بالکل پکار دي لازم پکار دي د بخر دپاره اوبه پکار دي شړې دشتې د زراعتو لاندې راوستل پکار دي د څښلو اوبه پکار دي روزګار پکار دي دا کم نقشه چې ما تاسو ته ګرانو کتونکو وړاندې کړه داسې جذباتي خبره نه ده داسې د لیوني خوب نه دی دا ساینسي اسان تحقیقونه دي او په خدای یقین وکړئ چې دا واړه ډیمونه دا صوبې په ډېر لږ وخت کې په وړو وسایلو کې لکه مثال طور د یو آئینی مدت کوم د یو اسمبلی د صوبایي یا د قومي 15 کاله نو په 15 کاله کې په یو ځای باندې 10 ډیمه شروع کړي نو جوړولی شي دا د عمران خان چې کوم ویژن و هغه هم دا و خو انفارچونیټلي بدقسمتیانه هغه ونه شو باقي لیمن ګانډاپور صاحب خلک هم د دې قابل دي چې ته پرې وزیر اعلی او اوټ یې درکړی دی په اوبو یې ډوب کا چټي مجلس مه کوه ستاسو سیاست سره ستاسو خارادان سره بد ښکاري د دې خاورې بچې د دې خاورې نه منطق خوړلی دی د دې خاورې پتا حق دی که ته پنجاب ته ځان ښه کوې ته اسټابلیشمنټ ته ځان ښه کوې د هغې به نورې طریقې مې هغه ته نور خدمت هم کوې خو کم سے کم دې صوبې سره دا غداري مه کوه دا بې وفایي مه کوه اجازه غواړم د الله په امان